بسم الله الرحمن الرحیم. واجب الاحترام سامعین کرام، دا جبه د الله جل شانه په نعمتونو کې یو لوی نعمت دی چې الله رب العالمین موږ تاسو ته را کړی دی. دغه جبه د انسان چې کله صحیح استعمال شي، د دې د برکت الله تبارک وتعالى انسان ته په دنیا کې هم او په آخرت کې هم لوی عزتونه، کامیابی او کامرانی ورکوي. سیدنا علی المرتضی کرم الله وجهه مبارک فرمان دی، فرمایي چې المرء تحت لسانه، انسان د خپل د جبې لاندې پټوي. چې کله انسان خبرې شروع کړي نو د اندازه وشي دا څوک دی، څنګه دی، څنګه خاندان سره تعلق ساتي، څنګه قبیلې سره تعلق ساتي، څنګه اخلاق دی، د هر څه د انسان د جبې د چلیدو نه بعد پته لګي. المرء تحت لسانه، انسان د خپل د جبې لاندې پټوي. لہذا چې کله دا جبه صحیح استعمال شي، الله رب کائنات د دې صحیح استعمال د برکته انسان ته عزتونه، رفعتونه هغه په دنیا او آخرت کې ورکوي. او ځکه مشران وایي چې دا جبه قلا ده بلا ده، چې کله صحیح استعمال شي نو دا جبه د انسان د پاره د حفاظت ذریعہ وګرځي. او حدیث پاک مفهوم دی، دوان جهان سردار مبارک فرمایي چې انسان بعض اوقات خپل ځان نه خبر هم نه وي، په جبه باندې داسې الفاظ ادا کړي د هغې د برکته دی د جهنم کندو نه یو کندې ته ورسي. بعض اوقات داسې الفاظ د خولې نه ادا شي چې هغه ښه الفاظ وي، مبارک الفاظ وي، د هغې د برکت د انسان ټول ګناهونه ورسره معاف شي. لہذا دغه جبه ده چې موږ دا صحیح استعمال کو، او د صحیح استعمال په ذریعه باندې د الله ذکر، د الله د کلام تلاوت، د الله جل شانه د وحدانیت پرچار کول، د الله رب العزت د عظمتونو او د کبریای تذکره کول، او دغسې د الله تبارک وتعالی د کلام مقدس د قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کول، د خیر دعوت ورکول، نیکی طرف ته دعوت ورکول، د ګناه نه منع کول، دا ټول شیزونه چې کېږي دا د جبې په ذریعه باندې کېږي. او چې دا جبه صحیح استعمال شي، انسان زړه ته د دې نه لاره کوزېږي چې کومې خبره په دې جبه باندې کومې خبرې کېږي، هغه خبرې زړه باندې اثر کوي. په جبه باندې د الله وحدانیت او عظمت او کبریایي تذکره شوشي نو په زړه کې د الله رب العالمین عظمت او کبریایي کوي. او چې کله جبه غلط استعمال شي نو بیا په زړه کې ظلمت او تیارې ورسره راځي. نو کوشش د دې خبرې موږ تاسو وکړو چې د خپل جبې صحیح استعمال او هر هغه لا یعنی او فضول خبرې په جبه باندې نه ادا کوو چې د کم د وجه نه زموږ استادو په زړونو کې ظلمت او تیارې چې هغه پیدا کیږي. الله تبارک وتعالی موږ ته د عمل توفیق نصیب.